sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last څه ته وایي؟ اخیری ته. sermon څه ته وایي؟ sermon وایي خطبې ته. نو د پیغمبر علیه السلام اخیری خطبه د هغې باره کې دا سبق دی، دا پیل نمبر یونټ دی. نو دې ته څه وایي؟ حجة الوداع مو ته وایي په عربۍ کې، اخیری خطبه د پیغمبر علیه السلام. all glory be to Allah, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है. There is no God but Allah, कोई खुदा नहीं है बल्कि सिर्फ एक खुदा है और वो है अल्लाह. एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं. प्रॉफिट से तो वही पैगंबर. raised the cry from the heart of the prophet and mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. وی دا چغر اوچته شوله د زړه د پیغمبر نه او خوره شوله په دې غټه او په دې واسټ د کلاو صحرا کې د عربو. ریز څه ته وایي؟ ریز وایي اوبرنه، روچتېدل، نکلنا. کرای څه ته وایي؟ چیخ، پکار، آه و بکا. هارت څه ته وایي؟ دل. پروفیټ څه ته وایي؟ پیغمبر. منګل څه ته وایي؟ پھیل گئی، پھیلنا، خورېدل. واز څه ته وایي؟ کلا، وسیع، ایکسپنس وسیع ته وایي. ډیزرټ څه ته وایي؟ ډیزرټ وایي صحرا. صحرا هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې اوبه کمي. نو دا عرب چې کوم دي، سعودي عرب او دا یمن او دا خاص کر سعودي چې کوم دي، جده او مکه، دا چې کوم دي دا صحراګانې دي، دې کې اوبه نه وي، اوبه پکې ډېرې کمې، شاړې دي او دشتې دي. ریاض شو دغه ځایونه. نو وایي د پیغمبر د زړه نه د اواز دا چغه راووتله او خوره شو په دې صحراګانو د عربو کې. دا کومه چغه یادوي؟ دا پیغمبري یادوي، نبوت یادوي. پیغمبر اسلام اعلان وکړو چې الله پاک یو دی، لا اله الا الله. عربو به څه چل کوو؟ د بوتانو عبادت به کوو، د خدای عبادت به هم کوو، خدای پاک به هم منو، خو خدای سره سره به نور بوتان هم منل. نو پیغمبر اسلام چې کوم دی هغه په غار حرا کې په هغه باندې پیله وحی راغله او هغه دعوت شروع کړو د اسلام، نبوت راغلی. نو دا چغه او دا اواز او دا پیغام دا راووته دغه ځای نه، پیغمبر د زړه نه او خور شو په ټوله په دې سارا کې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was born on Monday. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. برن کیا مطلب ہے؟ برن کا پیدا ہونا. منڈے پیر کا دن. The 12th of Rabiul in the year 571 AD. پیر کا دن تھا 12 ربیول مہینے کا، 12 تاریخ تھا ربیول کا، اور 571 AD یہ سال تھا، عیسوی سال. اب اوس کم یو کال دی، اوس 2020 دی. پیغمبر اسلام په 571 کې پیدا شوی و. صحیح شو؟ نو دا تقریبا 1500 سال وشول دی. He belonged to the family of قریش. وہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. belong تعلق رکھنا، لکه موږ چې څنګه وایو موږ افریدیان یو یا موږ مومندیان یو، موږ د مومندو سره تعلق ساتو. نو دغه شانتې پیغمبر اسلام د کمی خاندان سره تعلق ساتو؟ د قریشو. فیملی څه ته وایي؟ خاندان، قبیله. د نوبیلیټي آف عربیه. اوس د قریش خاندان چې کوم دی دا څوک؟ نوبیلیټي وایي شریف خلک، نیک خلک، پاک خلک. صحیح شو؟ دا قریش چې کوم دا نوبیلیټي آف عربیه وه، دا د عربو شریف خلکو، ښه خلکو، معزز خلکو. His family is traced back to حضرت اسماعیل and حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کا خاندان یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک جا پہنچتا ہے. د پیغمبر اسلام خاندان چې کوم دی هغه داسې چې پسې ځي، پلار نیکه داسې چې مخکې پسې ځي، نو د پیغمبر اسلام خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام ته او حضرت ابراہیم علیہ السلام ته رسی. پیغمبر اسلام د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې دی. ټریس بیک څه ته وایي؟ پیچھے جانا، شجر نسب چې ورته وایي.
सही शो। His parents died by the time he was 6 years of age. उसके पेरेंट्स वालिदैन वफात पा गए थे जबकि उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। पेरेंट्स से तो हुई माँ बाप वालिदैन, डाइड मर गए थे, मरना, डाई से तो हुई मरना, डाइड सेकंड फॉर्म दे मर गए थे मृशु, बाय द टाइम पकम टाइम की ही वाज 6 ईयर چې هغه شپږو کالو of age څه ته وایي عمر، شپږو کالو په عمر کې دغه مور پلار دا وفات شو. His grandfather Abdul Muttalib took charge of him but he also died soon. उसके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली लेकिन वो भी जल्द फौत हो गए. वही दगه ग्रैंडफादर څه ته وایي د پلار ته وایي، نیکه چې ته وایي دغه نیکه عبدالمطلب ټوک وی اخیستلو ته ټیک ټوک واخیستو. ټیک څه ته وی اخیستلو ته، ټوک چې کوم دی دویم فارم دی، سیکنډ فارم اف ورب دی. ټوک واخیسته، چارج څه چارج یې واخیسته، پرورش یې واخیسته، دغه هغه په خپل چارج کې واخیسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بٹ هی آلسو څه ته وی بی، خو هغه هم مونږ وی کنه هغه هم خو هغه هم ډایډ مړ شو سون څه ته وایي زر جلدی، سون څه ته وایي جلدی. صحیح ہے. اس کے گرینڈ فادر اس کے دادا نے عبدالمطلب نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لی لیکن وہ بھی جلد فوت ہو گئے. تو یہ آج کا سبق تھا انگلش کا کلاس 7 کا. اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. گلوری کا مطلب ہے تعریف ہے. گاڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ خدا. گاڈ بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی کہتے ہیں. پروفٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیغمبر. ریزڈ بلند ہونا، اونچا ہونا. کرائی چیخ پکار. ہرٹ دل. مینگل پھیلنا. واسٹ ایکسپینس کھلا وسیع. ڈیزرٹ کا کیا مطلب ہے؟ صحرا. عربیہ عرب. بورن کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا. ربیع الاول کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینہ ہے، جس طرح جنوری، فیبروری، مارچ. بلونگ کا کیا مطلب؟ تعلق. فیملی کا کیا مطلب ہے؟ خاندان. قریش یہ قبیلہ ہے، خاندان ہے. کس کا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. نوبیلٹی شریف، شرفا. ٹریس بیک پیچھے جانا یا شجرہ نسب جس کو ہم کہتے ہیں. پیرنٹس کا کیا مطلب ہے؟ والدین. ڈائیڈ مر گئے تھے. ایج کا کیا مطلب ہے؟ عمر. گرینڈ فادر دادا. ٹک کا کیا مطلب ہے؟ لینا. چارج کسی چیز کی ذمہ داری لینی. سون کا کیا مطلب ہے؟ بہت جلد. صحیح ہے.